یو خبره خو پکې دا ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مدینه منوره ته لاړو مدینه منوره کې ګوري الته خلق روجنی ولیدا ټول خلق روجدي د عاشورې په ورځ باندې په لسم محرم باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو کو دا خلق رشتا سو دا روجه ولې يهوديان ولته ټول وای موږ دا روجه څنګه ولې په لسم محرم باندې د عاشورې په ورځ باندې چې زمون مشر موسی علیہ الصلوۃ والسلام زمون پیغمبر موسی علیہ الصلوۃ والسلام اغه الله د عاشورې په ورځ باندې د فرعون د سزاګانو نه د غي د تکلیف ورکولو نه بچ کړو او فرعون سره د ټول خبره تباہ برباد کړو نو موږ د خوشحالۍ لپاره دا د عاشورې په ورځ باندې لسم محرم باندې روزه نیسو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام غو زمارور دی من ته ډیر زیات لایق دی او مناسب دی چې موږ هم دا روزه ونیسو د لسم محرم یو خو عام روزه وي داغي ثوابونه نه درته اوس لسم محرم ترا وای من ته ډیر مناسب دی چې موږ هم دا روزه ونیسو چې ودیان نسی موسی علیہ الصلوۃ والسلام غو زمارور دی خو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ټکی وکړو هغه ټکی دا وکړو وای قراروان کال ز ژوند دیو ما یا صحابه ته چې تاسو را روان کال چې روزنی سید عاشورې د ورځې نو دې سره یو ورځ زیات کړي لسم محرم د بوت ورځ دی نو یا لسم یو لسم ونیسئ یا نهم او لسم ونیسئ لکه منګل او بوت یا بوت او جمعرات دا تاسو روزه ونیسئ ولی د يهوديانو سره مشابهت را نشي تاسو يهوديان خو په دې ورځ باندې روزه نیسي خو موږ به یو ورځ سره زیات نشو چې هغوی سره مشابهت را نشي ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رجوع کې هم د يهوديانو سره مشابهت نه کوو او په دې وخت کې موږ تاسو خپل ځوانانو ته وګورو کنه چې التنه کټورا کټنګ راځي دلته دوی کټوري کیدي او کټنګ ورته کې د سیدا وکنه دا پینټ التا يهوديان سوريږي مسلمانان سوريږي عجيبه فضا ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزه کې هم دا خبره کوي چې روزم دا وی سره یو رنګ منی سي عبادت ته څه ګناه خبره نه خو بیا دا وی سره مشابهت نه کوي مو تاسو نه کوي کټورا او دار څه بګرا وتی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دوی سره مشابهت راځي خو یو خبره ده بعض علما په دې وخت کې دا خبره کوي چې يهوديان تکړه يهوديان پاتې نشو هغه اوس د لسم محرم روزه نه نیسي نو بعض علما دا وایي کچرته تاسو صرف د لسم محرم روزه ونیوله نو بیا هم ټیک ده ولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام علت چې بیان کړو وجه بیان کړو هغه دا وا چې په لسم محرم باندې صرف یو روزه ونیسي یو لسم باندې ونیسي یا نه هم لسم باندې ونیسي ولې چې د يهوديانو سره مشابهت را نشي نو هغه يهوديان روزه نه نیسي علت نشته هغه وجه نشته نو که یو روزه دې مونی ولا ټیک ده خبره خو بهتره ده چې دوه روزې ونیسي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صيام يوم عاشوراء د عاشورې په ورځ باندې چا روزه ونیوله لسم محرم د بوت په ورځ احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله زب الله باندې ګمان لرم چې د یو کال مخکې ټول ګناهونه به الله د دې انسان معاف کړي کم سړی چې د عاشورې په ورځ باندې روزه نیسي د یو کال مخکې ټول ګناهونه به الله پاک معاف کړي بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک راضي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام به يصوم 9 ذی الحجه د نهم ذی الحجه و یوم عاشوراء او د عاشورې روزه هم نبی علیہ السلام نیوله وثلاثه من كل شهر او د هر میاشت کې د 14 سورلسمه او 15 روزه دا به نبی علیہ السلام نیوله او د پیر او د جمعرات روزه هم نبی علیہ السلام نو د عاشورې روزه په نبی علیہ السلام باندې هغه ټیم کې په صحابه باندې لازم و دا واجب
دا چې کله د رمضان میاشت روزي راغلی نو بیا دا مستحب او د ثواب شی پاتې شو، یعنې دا پیله واجب و. نو دا کوشش به یو کو، یو عمل به دا کوو چې په 10 محرم باندې به روژه نیسو، د یو کال مخکینی ګناهونه به دې الله معاف کوي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به روژه نیوله. یو به دا عمل کوي چې روژه به نیسي د بت جمعرات یا د منګل او د بت. دویم کار به پکې دا کې چې د خپل وس مطابق به خپل اهل و عیال باندې فراخي راولي. فراخي څه مطلب؟ رزق بلک زیات کې معمولی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من وسع على نفسه وعياله، کم سره چې د خپل ځان باندې او د خپل اهل و عیال باندې فراخي راولي یوم عاشورا، د عاشورې په ورځ باندې 10 محرم باندې د خپل وس مطابق فراخي راولي، وسعه الله عليه سائر سنة، الله پاک به په دې باندې ټول کال فراخي راولي. یو ورځ دا 10 محرم دا یو ترکاری په خیر 2 ترکاریانې کا فروټ په هفته کې نه راوړي، یو 2 فروټان پکې راوړه. خپل اهل و عیال باندې، بچو باندې، ښځې باندې، داسې خپل کور باندې فراخي راوله. رسول الله مبارک فرمایي ټول کال به پتا باندې فراخي وي. ابو سفیان رضی الله تعالی عنه فرمایي خطبات جمعه یو کتاب د پاره کې راځي، وای رسول الله مبارک چې کله دا حدیث ویلې وای ما په دې حدیث باندې عمل وکړ. صحابه خو ډایرک عمل کولو، وای ما په دې حدیث باندې عمل وکړ او په 10 محرم باندې خسته خوراک خپل اهل و عیال باندې وخوړلو. وای ټول کال زما رزق فراخي سره.